او ولې یې وګوره دوا یې ونه کړه. نو دا مونځ دعا ده، اجتماعي دعا دا ده چې دا مونځ کې امام مخکې دی او تاسو ورپسې، دا اجتماعي دعا ده. د سلام نه وروستو ذکر اذکار دي. هر مسلمان احادیثو کې ذکر اذکار هم راغلي دي، دعاګانې راغلي دي، ثناګانې هر څه راغلي دي. خو د هغې دا مطلب نه چې امام به محراب کې دې تړلی او تاسو به د امام انتظار کوئ چې کله به دې مونځ خلاصوي، سنت خلاص کي، نو بیا به امام را وګرځي نو امین دوای خیر او څه شی ورسره وایي نور هم که نه، امین دوای خیر او خلاصې قرضداران او سوتې بوتې وایي. نو او کله چې امام محراب کې سنت ته اوږده شي نو مقتدیانو کې ځینې داسې زورور وي، نو ورته وایي چې استاد بس دی مونږ تنګ شو که نه، مونږ ستا په انتظار کې ناست یو او تا نفل دې اوږده کړو. نو دا اسلام کې نشته. د امام په انتظار کې به نه کښېنې، بلکې د امام دپاره دا نشته چې د فرض نه وروسته سنت په محراب کې وکړي. ضمن کې مسله راشي، د امام دپاره دا نشته چې فرض مونځ یې وکړو سلام یې وګرځاو، نو که دی دومره محراب کې کښېني اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دومره مقدار کې ناست وای. بیا امام به د سنتو دپاره که کور ته ځي که جومات کې پوړګۍ د هغې له ځي، او که دا نه نو د ټکي کتابونو لیکلي دي چې کم از کم د ټولو صفونو نه به شاته شي او هلته به سنت وکړي. اوس دا چې امام به محراب کې هر څه کوي، فرض به هم کوي، سنت به هم کوي، نفل به هم کوي، او مقتدیان به د هغه په انتظار کې ناست دي چې امام را وګرځي د امین دوای خیر یې ووایي، نو مقتدیان به هم لاس پورته کړي. نو بیا شاته مقتدیان خولې وازې وازې کوي او امام ته ګوري چې څنګه جلې لاس یې چوت کړو، لاس یې په مخ راښ کړو ده که نه. او چې کله امام دعا اوږده کړي نو هم ځینې مقتدیان ورته قارېږي چې لنډه دعا کوه، ورته ګوري چې امام لاس پورته کوي نو دی به یې پورته کوي، چې امام لاس په مخ راکاږي نو بس مقتدیان یې راکاږي. او ځینې ځایونو کې 3 ځله کوي، ځینې بدعتیان 1 ځل کوي. نو دا څیز اسلام کې نشته. دعا اجتماعي هم دغه ده چې مونځ کې دننه وکړه، او نور ځان له د هر چا خپله خوښه ده چې څومره دعاګانې کوي، او دعا ګران څیز هم دی، آسان نه دی. نو حضرت ابو هريره وایي چې ستا پروردګار ستا مخې ته دی او ته د هغه سره جرګه کې څه ترې غواړې، د هغه ثناګانې ووایې، د هغه لوی بیان کې، او بیا خپل مطلب له راشي نو دعا هم پکې وغواړې، سوالونه پکې وکړې. دا د مونځ حقیقت دی. عطا وایي وبلغني ان الرب یقول